بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حاجي صاحب موسی خان دلته کې راغلي د قومي وطن پارټۍ د صوبې عهدیداران، د ضلعې عهدیداران، د حلقه 57 چیرمین او د هغوی عهدیداران او زما د دې علاقې مشرانو عزتمندو، السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه د موسی خان، د حاجي صاحب او د هغوی د ټولې کورنۍ ډېر زیات مشکور یم چې زمونږ دا جرګه ومنله. موسی خان یو خپل حیثیت دی، علاقې کې د دوی ډېرې منډې تړي دي، ډېر لوی جدوجهد دی او دا خبره د موسی خان بالکل صحیح ده چې یو اصولي سړی دی. مخکې چې دوی موږ سره په پارټۍ کې وو، موږ لپاره دا ډېر د خوشحالۍ او د عزت خبره وه. د دوی که اختلاف هم راغلی و نو څه ذاتي خبرې باندې نه، بلکې په اصولو باندې راغلی و. او نن هم چې پارټۍ ته راځي نو په اصولو باندې راځي او په د مفادو لپاره نه، بلکې د علاقې د دغه لپاره راځي. مونږ دوی ته هرکلی هم وایو او دا یقینداني ور ورکوو چې یو ځای به د دې علاقې د پرمختګ لپاره، د دې علاقې د مسلو د حل لپاره به یو ځای جدوجهد به کوو. به دا تحصیل چې دی دا زمونږ ټولو مشترکه کور دی او دا خبره د دوی بالکل صحیح ده چې مونږ په دوی ښه ښکارو او دوی په مونږ ښه ښکاري او دا سلسله به مخکې دغه شانتې به موضوع به انشاءالله دا تمه لرو چې دا ورورولي به نور هم مضبوطېږي. موسی خان مخکې چې مونږ سره ډېر فعال کردار یې ادا کړی. یا ورور خو ووایي چې په حلقې په سطح نه، ما سره خو ما ته یاد دي چې په پیښور کې موسی خان موږ سره ډېر مدد کړی و، په پیښور کې هم ډېر خلک یې شامل کړي وو، لوی موږ سره دغه کړی و. نو همدغه موږ پهې تمه لرو چې دوی به همغه شانتې خپل کردار به ادا کوي به او د حاجي صاحب نه به هم دا تمه لرو چې هغوی به راته دوا کوي به او دا سلسله د دوی په مشاورت باندې او د دوی په د راهنمایي کې به دا سلسله موږ مخکې بوځو به او انشاءالله وخت په ثابته کړي چې څوک د دې علاقې خیرخوا دي، چا د دې علاقې خدمت کړی دی. او زما خیال دی د دې علاقې خلک ډېر خپل ښه او بد باندې پوهېږي. پښتانه خلک دي، هغوی چې څوک ورسره لږ هم ښه وکړي هغه همیشه یاد ساتي او دوی ته دا اندازه ده چې څوک چا د دې علاقې صحیح خدمت کړی دی او انشاءالله دا به ثابتېږي. راروان چې کوم مرحله راځي پای کې به دا ثابتېږي چې د دې علاقې خیرخوا چې دی هغه صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرخوا دی. زه د موسی خان، د حاجي صاحب، د هغوی د ټولې کورنۍ په دې باندې ډېر زیات مشکور یم چې زمونږ دا جرګه یې منظوره کړه او انشاءالله اوس په دا کوشش کوو چې زر ته زره دې له عملي شکل ورکړو او چې بیا موږ د موسی خان نه او د هغوی ملګرو نه چې باقاعده کار واخلو او دا سلسله نور منظم کړو، پارټي منظم کړو، کور په کور تنظیمونه جوړ کړو او دا سلسله مخکې روانه کړو. یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم، د موسی خان، د حاجي صاحب هم ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني.